وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د سنتو نه پس د دعا چې کوم باره کې تاسو ویلي دي عبادت او وغیره، نو اول خو د مسلې نه ځان لږ غونتې واقف کول پکار دي چې د سنتو نه پس دعا التزام دې ته علما بدعت وي، چې څوک دا لازم ګڼي او په نه کولو باندې ملامتیا وي نو دا بدعت دی. تاسو چې کوم صورتحال بیان کړی دی نو تقریبا دا صورتحال هم دا دی چې دا اوس کوم نوي علما راغلي دي نو هغه نه کوي، نو دا محلي مشران هغه ملامت کوي، هغه ته وی چې تاسو نه پوهیږئ یا هغه نه پوهیدل. نو زبدي کې اوس هو متاستا خو بشکه چې یو عمل هغه بنده پرې خودل غواړي نو چې د مخکې نه را رواني د هغې دپاره لږ حکمت استعمالول پکاري. एकदम یو سیز پرې خودل هغه بعض اوقات د وړوکي ګناه نه لوی ګناه جوړ شي. اوس دا تاسو چې کوم صورتحال بیانوي انتشار دی وغیره، نو دا اوس څومره لویه مسله ده. نو دا په کار داسې وو چې رو پرې خودل پکارو، کله کړي کله نه کړي. داسې نه ده چې خامخا که چا سنت پسې دعا وکړه نو کافر دی یا ګناه دی. موږ څنګه چې اول کې ووی چې دعا د سنتو نه پس مستحب ده، خو لیکن علی چې یو سړی لازم نه ګڼي. نو دې صورتحال کې تاسو مشران علما هغه خپل اعتماد کې والی فتاوی حقانیه زمونږ د علاقې چې کوم زمونږ عرف ته د هغه دغه شانتي فتاوا فریدیه په هغه کې د حضراتو مستقل فتاوی موجود دي، په هغه کې هم دخل کړي دي چې دا یو معرکه نه دي جوړول پکار او د دینه لویه مسله نه دي جوړول پکار. تاسو خصوصا فتاوی حقانیه وګورئ نو هغه کې خپل غونډه جواب دی، نو هغه جواب خپل علما ته امخي، مشران ته امخي، مشران علما په اعتماد کې والی. دا مسله به ان شاء الله تعالی ختم شي. آینده لپاره چې کوم یو داسې عمل وي چې هغه پر خودل وي نو علما خپل میس کې مشوره کوي په طریقه باندې رو هغه پرې دی. نو د علم سره سره حکمت د دې استعمال دا ډیر زیات ضروری دی. د دې وجه نه قران پاک کې چې کوم ځای کې د علم لفظ راغلی دی نو سره د حکمت اهمیت بیان شوی دی.